السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت شامې برمختر به یو ځل د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور زمانه کې په دور خلافت کې د بچی د مدرسې را لجاړي په جړا باندې د اوښ کې تویږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ برک فرمایي چې ورڅ باندې جاړي بچي چې ورته وایي چې نن ماشومانو زما د کفرو پیوندونه شمار کولو پینی شمار کړي چې وګوره د وخت خلیفہ بچی دی او دغه کفرو ته څومره پینې لګیدل. په روایت کې راځي ته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک او کفرو ته څوار سپینې لګیدل ولې چې په دا کې باج د چمړې وي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خزانچه ته خط واسوي یې سړی ورواسوي چې څلور درهم ما ته راکړه د خزانې نه چې کله زما میاش پرس ولا او بیا ورته هغه نه کاټ. هغه جواب راوستوي چې عمر فاروق ته د وی میاش پوری ژوندۍ پاتې سي د وی میاش د ژوند ضمانت راکوي چې کچيري په دغه میاش کې تو وفاس ولې د بیت المال قضا بستا پر غاړه باندې پاتې سي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک شي دا خبر واردونه په جړا باندې سول د بچي پر سر باندې لاس چل کې چې بچي مدرسې ته ځه خپل سبق وای یو غړي ز په ځان باندې باور نه لري په دې دنیا کې به ز پاتې سي. حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي عزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره ناس ولم چې یو شایسته کپرو ولا سړی را لې پښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله رسول دنیا چی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایي دې سړی د خو په شان باندې دی چې د بدوسلو پر تراکشن اسی د دنیا بداسي بیا دې سړی د آخرت مبارک پښتنه وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دوه جماعت یو به جنتی او بل به جهنمی او دغه دوه دنیا پرې شول د جنت قیمت چې د دنیا پرې شول دي د دنیا د پرې شول په بدل کې به انسان ته جنت ملوي. بیا دې سړی د دوزخ مبارک پښتنه وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دا د دنیا د طالب د پاره د کم سړی چې د دنیا طلب کوونکی د دنیا محنت او کوشش کوي په دنیا پس لګیدلې د هغه بدل به دوزخ الله تعالی به دوزخ ورکړي. او بیا دې سړی د نیک سړي مبارک پښتنه وکړه چې په ټول کې بهتره سړی څوک دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تو فرمایله هغه سړی دی چې د الله تعالی عبادت او بندگی کوي. بیا دا سړی پښتنه کوي چې د الله رسول د دې حال په دنیا کې سره کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د دې حال بداش ویل کې سړی چې د کافری انتظار کوونکی د کافری نه چې څومره انتظار کوي او دا په دنیا کې د ژوند او ژوندۍ بیا دې سړي د دنیا او د آخرت د فرق مبارک پښتنه دي په مابین څه فرق دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د دوه سترګو د مردولو برابر فرق کله چې دا سړی ولاري. جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وګل دا جبرائیل علیه السلام ته تقوا او پرهیزګاری در شو چې دنیا پریږدي د آخرت و طرف ته رغبت او شوق وکړي. یعنی نن موږ په دنیا پسې لګیدلی او مر په موږ پسې لګیدلی د دنیا شوق نو کوم سړی چې د دنیا شوق کوي هغه د الله رسول فرمایي د هغه بدل د هغه بدله جهنم دی هغه جهنم ته ځي. نو باید موږ ته عبادت وکړو او کم رزق ګټو کم رزق لپاره کوشش وکړو هغه حلال نه پکا په بچانو باندې وکړو د حلال نه پکې کوشش وکړو.